دا ویم راځئ چې تحریک شروع کړو دا ورکر راپاسي بغیر د ورکر نه کېږي او زما تجربه په دې کې شته ځکه چې تاریخ پروت دی چې کله ولي خان په جیل کوم بیګم نسیم راپاسېده ورکر ورسره راپاسېده د دې خیبر نه کراچۍ پورې تحریک شروع شو او بیا چې تحریک کامیاب شو نو ولي خان راووته ځکه چې هغه تحریک ورکر شروع کړی نن تاسو دا خبره کوم که تاسو تحریک کامیابوئ نو ورکر به ټول راپاسي د عمران خان اسپایان به ټول راپاسي دا په دې نه کېږي چې موږ د یو خان حجرې ته لاړ شو د بل خان حجرې ته لاړ شو هلته کښېنو او پلانکې زنده‌باد او ډنګرې زنده‌باد زموږ له صرف ورکر وایي چې عمران خان زنده‌باد د عمران خان دپاره تحریک شروع کوو نو دلته به لوز کوئ ټول دا لوز به کوئ چې موږ به تحریک کوو او موږ به زمونږ د چا سره کار نشته زمونږ د هغه کس سره کار ګوره زه هغه خلکو ته یم چې کوم غدار دی راپاټی هغه په دې تحریک کې نه شاملېږي په دې تحریک کې به د عمران خان هغه مخلص اسپیان هغه ورکران څوک چې د عمران خان د پای روتېري نن بله ورځ یو خبره کوم د ایسف چې زمونږ د ایسف صدر وال خوري او بیا خلک راپاسي چې کږه خوله په څوک سمیږي زه صرف دغه خلکو دا ویم ولي خان دا خبره کړې خو ولي خان دا خلک نه یادول ولي خان دا نه وي چې کږه خوله په څوک سمیږي هغه دا پښتانه نه یادول هغه اسټبلیشمنټ یادو او نن تاسو خلک د اسټبلیشمنټ په لار کې ناست یې موږ دا وایو کوم سړی چې د ولي خان سیاست کوي اما په جیل کې پروت دی څنګه چې عمران خان په جیل کې پروت دی زه این پي ته دا خبره کوم تا که ایمان د ولي خان سیاست دې شروع کړي نو که دې جیل نه باندې ووته باندې مخ تور کړي